رانه برېت ووالو او دا ږیره یې راله خرابه کړه دا ویښته داسې وګوره دی راله ووالو او بیا راباندې تماچه کېښودې ویې وصل خانې ته دننه شه چې بیا واپس یې راباندې لټ ووالو جامې یې رانه وکړې ډېر په سختۍ باندې اکشن واخیستې د فوري طور په دې باندې اف آی آر درج شو او دوه ټیمو ته تشکیل شو چې د ایس ایچ او سي په نگرانۍ کې او په نگرانۍ کې هغې باندې فوري اکشن اقرار کولو چې بالکل زما نه دا غلطي شوې ده او ما او زیرو مسلمان هغه ملزم په خپله دا بیان ورکړی چې موږ دا پلین وکړو چې بهی دا سړی زموږ نه کلاریږي په کمنټس باندې او په دغه باندې په سوشل میډیا باندې نو او به دله لږ سبق ورکړي راکولو چې یاره ته به کلي ته نه راځې ما ورته ویل یاره ولې به نه درځم وجې سره ته به مونږ کلي ته نه راځې بس زمونږ مجبوري به کور ته رالو 3 میاشتې پس نو چې دغسې حساب وشو زما پلار زما روریان دغه څو پیره په جرګه باندې ورله د جرګې هلته په تماچو ګرانو کتونکو د 2 ورځو نه چې کوم په سوشل میډیا باندې یو افسوسناکه واقع شوه چې یو ځوان زلمی هلک و هغې رانیولی او د هغه تذلیل یې کړی و د هغه سره چې دی د هغه نه کپړې مپړې او برېت دی دې والي و کپړې ترې لرې کړې وې بېعزتي وله کړې وه هغې باره کې چې دی هغه موږ سره ناست دی په دې باره کې دنه معلومات کوو چې دا واقعه دې حد ته څنګه راورسېده چې دونه غټ قدم هغې اوچت کړلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی ستا نوم څه دی زما محمد جلال ولی محمد ریحان جلاله ته ووایه افسوسناکه واقع وشوله د دې تفصیل د کتونکو ته ووایه چې دا څه وجه وه بس کتونکو ته ما خو دې نه مخکې مو بیا مې یو نن اوس ورته بیا مې یم چې دغسې دې ویډیو ډیلیټ کړه ما بالکل ویډیو ډیلیټ کړه د هغې نه پس هم دې ما له دمکۍ راکولو چې یاره ته به کلي ته نه راځې ما ورته ویل یاره ولې به نه درځم وجې سره ته به مونږ کلي ته نه راځې بس زمونږ مجبوري به کور ته رالو 3 میاشتې پس نو چې دغسې حساب وشو زما پلار زما روریان دغه څو پیره په جرګه باندې ورله د جرګې په طور باندې چې دوی ولې ورغوته یې ویې سیده بس چې تاسو راغئ په جرګه باندې تاسو وویې سیده مونږ مات کړو چې زه کلي ته رالم نو دوی ما پسې راله بس دغسې حساب و دغسې والټ ټکول او بېعزتي راله وکړه کوم ځای ته تا پسې راغلي کور ته که نه هلته صدریاب بډه کې صدریاب کې راغله څو کسان 3 کسان و 3 واړو سره تماچې نو څه یې وکړل بیا بس لټونه یې راباندې ول په موټرسایکل یې کېنولو د محسن غاړې ته یې بوتلم نو هلته چې دی هلته په تماچو ښه وموالم ملګري را سره و هغه خلاصي کولو چې کوم زما ملګري و نو هغه هم مکې وال خو د هغې هم والې دي او دا ویډیو د څه ویډیو وه دا سمه ډیوټ و یو ډیوټ اوس مثالا ستا ویډیو زما ویډیو داسې لږ جوړه شوې نه ده داسې مطلب اوس ستا ویډیو دا زما ویډیو داسې ویډیو هغه ډیوټ دا د دې ډیوټ دا وجې نو ته دا چې تا ویډیو ډیلیټ کړله نو د دې نه پسې بیا تا ته څه ویل د هغې نه پسې مې دمکۍ راله راکولې دا اوس چې دا کار شوي دي بیا هم راله دمکۍ راکوي نو ما ته وویل چې ته ما له دمکۍ راکوې دا 2 ورځې وشوې تا مجرم بوتلو په 3 ورځ د راخوشي کړو ولې د راخوشي دونه غټ ظلم وشو په دې دونه غټ ظلم کې ته چې دا کمونه دي چې ما ته وویل دا خو زیات عمر والا نه کوي دا خو هم دا کمونه ما ته وویل راوچت شوي دي دا ظلمونه زیاتې کوي او دا کوم کسان چې ته ووالې په صدریاب کې د هغې نه پسې پرې نه خوستې صدریاب نه بس بیا زه هلته بوتلم زما بېعزتي مې کړو چېرته یې بوتللې خپل بیټک ته یې بوتلم هلته هم دا 3 کسان هلته هم دا 3 کسان نو هلته څه یې وکړل هلته یې رانه برېت ووالو او دا ږیره یې راله خرابه کړو دا ویښته داسې وګوره دی راله ووالو او بیا راباندې تماچه کېښودې ویې وصل خانې ته دننه شه چې بیا واپس یې راباندې لټ ووالو جامې یې رانه وکړې استاد دا سترګې خو مسرې دي دا په تماچو یې والیم که نه داسې په سترګو او څپېړې مپېړې هر یو شي نومې لوبې یې کړی ده او دوباره اوس هم دمکانې درکوي اوس هم روغه موږ دپاره جرګې کوي روغې دپاره جرګې هم کوي هر څه هم کوي خو ما ته وویله دا روغې جرګې دپاسه همدارې ما ته وګوره نن هم ما له دمکیانې راکړي شي ولې څه وجه ده مجرم بوتلو په 3 ورځې راخوشي کوي ولې څه چل دی خیر زما د بېعزتۍ تپوس نه شي کولی ته دې ما ته وویله مجرم راخوشي کوي 2 دې بار ګرځي او دا 3 ورځې بوتلې و یو ریمان هر شی وله ورکړو دا یې نن یې راوست ولې دا څه چل دی خیر زما له ظلم تپوس نه کېږي او ما ته وویله تا مجرم بوتلو 3 ورځ پس ترې راوستو لکه دا پولیس نه خو که ته ګیله کې نو خو پولیس خو په هغه ټایم باندې لاړلو او په کور باندې مو وروختو په ټیمه کې او شوې نه خو زه منم ما ته وګوره چې په داسې حال کې نو د دې به بیا څه ګیله کې لکه دا اوس دي له خو چې دی کوم هغه ضمانت یا صحیح که نه که نن راغلی یالې نو دا ضمانت خو له عدالت پولیس خو لکه تاسو زه منم خانجي چې ضمانت وله حکومت ورکړو هر چا ورکړو خو ضمانت نه و پکار ضمانت ولې نه و پکار د دې داسې ظلم د پاسه به ته څنګه سړي له ضمانت ورکړې ته بالې ضمانت به نه ورکړې ضمانت په تا ورکړې چې دا 2 ورسره نور هم ګرفتار شي تاسو کور کې زنانه خویندې شته
زما خویندې واده لري او دغه ورور مې واده کړی دا ما نه کشر دی او زما واده لري بس نو زموږ ورشه اوس د بوزم زموږ کورونه تاله دي زنانه ماشومان وکې نشته څه وایي لکه زنانه ستا کور والا د هغه چې اوري لکه دا بار خلکه بس ټوله دنیا یې خان شي موږ په دې لاره باندې را روان یو. نه ټولې دنیا د هر څوک دا ظلم ها به تا ته چې ته چا سره روان شي پیغور به راته کوي که ته مثال ملم چې ستا نوسې راشي کلوسې راشي زوی وي مړه ځه وي ستا نیکو پلار خو پرتګیستلو بل ته پرتګوسو نو ما ته وره دې پرتګیستو نوم د وجې نه چې پرتګ دې رانه خو بس ما ته وره خبرې مې کړو کنځل مې کړو بس ما ته وره خو به ډز رانه وباسه که نه لا پرتګیست او لا ما ته وره مرګ یو خبره ده د دې بس لارې زه د ادارې والا نه دا انصاف غواړم چې یاره تا سړی ګرفتار کړو 2 دې نه دي ګرفتار کړی څنګه ما ته وګوره تا سړی همداسې وچ په ناقه را پرېښود کتونکو د 2 ورځو نه په سوشل میډیا باندې یو ویډیو چلیده چې د یو هلک نه برید او ګیره والیو او وال یې ورکړي لکه د هیومن رایټس تنظیم خلاف ورزي وه او د اسلام کې هم داسې نشته دی چې یاره چا له دغه رنګه بېدرېغه وال او قانون هم نشته دی په قانون کې هم ته خپل لاس کې نشي اخیستی چا له وال نشي ورکولی د هر څه لپاره خپل قانون وي په دې باره کې چې دی مونږ چارسدي سټي ډي اس پي صاحب نګوسین صاحب سره او اس ایچ او صاحب سره ولاړ یو د هغې نه دې واقع چې کوم تفصیل دی هغه ملو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سرجي دا راته وویل چې کومه وقوع شوله نو د دې تفصیل لږ راکړئ چې دا څه وجه وه. بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې جلال موږ ته کمپلینټ وکړو چې دغه شانتې 3 ملزمان عزیر او سلمان او نواب زه بیټک کې کینولې وم او زما نه برید لرې کړلو اخترانه کټ کړل نو دغه شانتې په سوشل میډیا باندې دغه ویډیو هم ګردش کړو ډېر په تیزۍ باندې چې په هغې باندې زموږ افسران بالا او خاص کر زموږ ډي پي او صاحب ډېر په سختۍ باندې اکشن واخیستې د فوري طور په دې باندې اف آی آر درج شو او 2 ټیمو ته تشکیل شو چې د اس ایچ او صاحب په نگرانۍ کې هغې باندې فوري اکشن واخیستی شو. هغې کې د ملزمانو خلاف کاروایي وشوه چې دې کې یو ملزم بامسلح ګرفتار شوی دی نواب او 2 ملزمان چې کومونو هغه ارست نه دي انشاءالله هغه هم ډېر زر ارست شي. لکه د دې وجه څه ښودله چې یاره داسې بوتللو او بیټک کې هغه ګیره او دغه اخته هغه ورکړو ویم والو د دې وجه څه وه لکه دوی مخکې څه جګړه مګړه شوې وه؟ نه جي نه د دوی په خپل منځ کې هېڅ داسې څه خبره نه وه غټه ایشو نه وه دوی په منځ کې صرف کلیشز د سوشل میډیا او د سوشل میډیا د کمنټس او د دغې خبرو او د دوی په منځ کې دا مسله دې حد ته را رسولې او تاسو چې کوم مجرم چې دی ملزم نیولی و نو هغې تاسو انټاروګیټ کړو هغې څه وایي په دې باره کې؟ بالکل ملزمو د خپل جرم اقرار کولو چې بالکل زما نه دا غلطي شوې ده او ما او زیرو سلمان هغه ملزم په خپله دا بیان ورکړی چې موږ دا پلین وکړو چې وایي دا سړی زموږ نه کلاریږي په کمنټس باندې او په دغه باندې په سوشل میډیا باندې نو وایي دله لږ سبق ورکړو او هغوی په خپل جرم باندې په خپل دغه باندې ډېر پښیمانه هم دي څنګه تاسو په میډیا باندې به کتلي د هغوی بیان. نو آیا قانون لکه د دې اجازت ورکوي چې لکه یو کس د خپل قانون په لاس کې والي هغه سزا ورکړي؟ بالکل نه بالکل هم نه او څنګه چې د انسانیت سوچ دغه صرف د دې الک نه اوورال زمونږ د پولیس او دغه چې کوم دی نو دا یو عزم دی چې بالکل انسانیت سوچ او چا سره هم نشي برداشت کړي او په دې باندې زمونږ د افسرانو بله طرف نه ډېر سټرک هدایت چې هر ایمرجنسي هر کار به پرېږدي او دا به فاست پریارټي کوم ځای کې انسانیت سوچ او واقع راځي هغه وړی او هغه غټي هغې باندې به د ټولو نه لومړنی کار په هغې باندې او هغه به اند ته پای تکمیل ته رسوي. په دې وقوع کې څو کسان نامینېټ وو؟ دې کې 3 ملزمان یو نیول شوی دی؟ دې کې یو نیسلی شوی دا بل د نیولو تاسو؟ بالکل هغې پسې ټیم اوس هم چاپلوي لګیا دی انشاءالله به هم ډېر زر ارست شي. لکه تاسو د معاشرې ته لکه اسلام د دې اجازت نه ورکوي لکه دا سوشل میډیا باندې چې کوم قسم حالات روان دي دا خو الریډي لکه د اسلام نه منافي دي دا په اسلام کې شته نو په قانون کې نشته دی تاسو د مشرانو ته پلارانو ته د خلکو ته څه میسج ورکوي چې آیا تاسو د سوشل میډیا نه لکه خمتي څخه تاسو اخیستی شي او بد دغنتې اخیستی شي کوم سیټ ته دا روان ده معاشره؟ تا ډېر ښه سوال وکړو داسې کار در وکړو چې دا نن زموږ معاشره چې کوم طرف ته روانه ده او ورځ د ورځ دا بېګار طرف ته روانه ده نو دې کې د پولیس یا د یو ډپارټمنټ کوتاهي یا غلطي نشته په هر کور کې مشر شته پلار شته تره شته مشر ورور شته که کله هم د مشرانو په خپلو کشرانو باندې په دې ینګ جنریشن باندې دومره چک بیلنس وساتو چې ته کښېنې چا سره ته کیسو دا موبایل استعمالي څنګه استعمالي د څه شي دپاره استعمالي نو زما اندازه دا ده چې کم از کم په دې معاشره کې به 50-60%
حالات سازګار شي. لکه زمونږ چې کوم د سوشل میډیا د دې د چیکن بیلنس د پاره چې د سایبر کرایمز ټایپ ایشتله لکه په کار غیله دا نه دي چې په دې باندې چیکن بیلنس وساتي لکه چې کوم غلط مواد دي یا چې غلط سیټ ته استعمالېږي څنګه چې زموږ په پیښور کې پولیسو یو اقدام شروع کړو چې په دې باندې به کوم سوشل میډیا باندې به غلط مواد استعمالېدل یا به د لوز کمیونیکیشن کول نو د هغې خلاف به کاروي کوله. تاسو داسې اقدامات شروع کړي دي یا کوئ؟ بالکل نن سبا د کوم ینګ جنریشن دی نو دی د ټیک ټاک ډېر زیات استعمالوي. ټیک ټاک باندې مختلف قسم ویډیوز جوړوي وایرل کوي هغه اصلي سره هغه منشیاتو سره او باقاعده بالکل مونږه نسلیم دي او باقاعده د خلکو خلاف بالکل سخت نه سخت کوي مونږ کو او د هیڅ قسمه گنجائش نه خلکو لپاره نه دلته شته نه بل دشته. کتونکو مون سره د پړانګ تانه اس ایچ او مصور صاحب ولر دي هغه نن په دې باندې اوسو کمنټ سلو چې هغه په خپل خیالات وکړي. السلام علیکم. وعلیکم مصور صاحب دا راته وایي چې دا کوم کوشل چې کوم کس انټروګیټ شو تاسو په لاس باندې شو لکه دوی سو ویل چې مونږ دا ولې کړو دی وجه دغه سوشل میډیا بیانې سوشل میډیا باندې دي چرته یو بل ته کامنټسونه کړیو فیسبوک باندې مې بي یا په ټیک ټاک باندې نو کامنټسونه نو بس دا خبره دي زه تر رسیدلې ده دا لکه رانیولې او قدرې کسب باندې او سره ته کلو او برې ته کل کړی لکه دې وکوه کې تاسو دغه والدین پیرنټس چې کوم هغه تاسو راغوښتي او هغه ته مې لکه د دوه طرفونو چې راستو د بچی کوم سر روان دي والدین موږ سره ناستو نن راغلیو نو هغه ته مو ویل کړه تاسو د دې د موبایل کتلې یا د سوشل میډیا غلط استعمال دی نه کولې نو نن به دا خبره دې زه ته نه رارسېده. کتونکو تاسو د ډي اس پی سیف خبرې مورې دي سچو سم مورې دي داغي وینا دا چې لکه دا کوم ریسپانسیبিলিټي د ذمہواری دا یوازې لکه د پولیس هم نه دا د پلانانو دا چې هغه زوی موبایل وګوري چې زما د زوی موبایل د دوه ګرانې به دا کوم څه راوړې دي د شپې راځي سټیمو د چې د دقیقې سټیمو د سکه دا چیکن بیلنس د پلان په کار دي ځکه چې پلان د یو فیملی هغه سربراوي د کور دن چې هغه سه اکټیویټیز کې ملوث وي دا د زوی قتل په کار دي چې نور سکی بار سکی دا تعلیم کوم ځای روان دي یره د اسلام نه سونه لري د اسلام په قانون کې سونه ملوث دي نو دا غیته چیکن بیلنس پکار دي لکه پولیس والا چې کوم دینو داغي په دې ټایم کې سلو 500 ستونزو سره مشکلات سره مخ دي پاره کې لا ان اډر سچويشن دي د دهشتګردي دا داغي کې چې د دې سلف ډیفنس دي سټریټ کرایمز دي نور چیکن پولیټیشنز دي داغي په ډیفنس باندې دي نو لکه هر یو سړي پسې پولیس والا چې نشي کولای خو بیا په دې وکوه کې دوی دونه کویک ریسپانس ورکړي دي چې څنګه کسره له او داغه درخواست وکړو نو دوی ورسره تللی دي ملزمان نیولې دي خو بدقسمتۍ نه د مخکې نه کوم ملزمان چې هغه د تر تختیدل نو په هغه باندې چاپی وکي موږ په کار دي چې موږ یو داسې یو اکټیویټیز وی یو غلط کار کیږي په معاشره کې نو موږ دغه مخنیوي لپاره چې موږ په هغه باندې ګوتې کیدو موږ دغه نشاندهي وکړو پولیس سره ملګرتیا وکړو نو ځکه معاشره ټیکيږي. ډیر مننه.